السلام علیکم ملګرو. دلته له موږ سره د خانوزۍ د مرغه زکریازۍ د کلي د بارکې د کلي سمیع الله خان لالا له موږ سره ناست دی. دته الله پاک ماشاءالله 10 کاله بعد زوی ورکړی. یو خو موږ ودته خصوصي مبارکي وایو. سمیع الله لالا په زر وار د مبارک سه دغه دا خو ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده چې الله پاک باید سړی انسان له الله پاکه زه ناامیده نه شي. الله پاک هر وخت و انسان ته اولاد ورکوای شي. نو موږ له مبارکي سره سره له تا زه دا پوښتنه کوو چې تا لالا زه به د دواوې ډېرې کړي. اوس آیا تا یو داسې علاج وکړی، یو داسې چا حکیم له ورلې که ډایرکټ د الله ته دواوې کولې الله درکړلی، که د یو ځای تاشتو څاښتو تعویض ماویز وکړلی دغه راز موږ ته راوښو نو به ډېر خلک بیا د ستا پر نقش قدم روان شي. کیدای شي الله تعالی و نور ته اولاد ورکړي. ما اول واده وکړ. اول واده نو هغې زه 10 کاله اوس 10 کاله اوس له هغې زه 10 کاله بعد بیا خدای پاک یوه لور راکړه. 10 کاله بعد خدای لور درکړه. نو دغه بل دویم واده ما په 1913 کې وکړ. نو بیا اولاد نه و ما. نو زه کراچۍ له ولاړم. بیا هغه راته ویلي به ته ستم برابر یې کور والا دم برابر خدای پاک اولاد درکوي. نو بیا خدای پاک ما ته اولاد راکړي 10 کاله بعد. 10 کاله بعد خدای اولاد زوی راکړي ماشاءالله. او ماشاءالله ښایسته زوی راکړي. ما چې به چا راته وویلې ول به ستا زوی دا له اول واده زه که له دویم واده زه ماشاءالله. بیا به دغه کې راته ویلې ول به ستا زوی ما زما زامن ستا ول څوی دي؟ ما ورته 15 زامن ویلي. نو ته ولې ما زه چلی داسې محل هغه بدماشان دي موږ کور ناست ته به راوړې. نو هغو ته به ما زامن ویل. الحمدلله بس خدای پاک ما زړه مطمئن و. لالا پاک زما بالکل امید و. خلکو به راته ویلې ته دا پیسې څه به کوې، ته دا کاروبار څه به کوې، ته دا ژوند څه کوې. ما ورته ویلي ول یاره نو ستا خو زوی نشته. ما یاره دا د زوی لپاره خلک نه کوي، دا انسان به همت کوي، انسان به ژوند کوي. نو بیا به خدای پاک دا له داسې پاتې هم شي ورځ تر قیامته پورې د صبر مځکه باندې څه ګرځي هم خیر دی، که انسان څه خوري هم خیر. همغه به د زوی لپاره نه وي. زما حوصلې بلند دي. الله پاک ما چې الله پاک راکوي. نو چې ما کوم وخت زوی وسو خلک رالو یا موږ تا تاریانو تا به ول زه مځکه اخلم هغه کوم هغه کوم. لیکن دغه موږ به ول دی نه مځکه چاله اخلي. الله پاک ډېر مهربانه. زه له الله پاک ډېر. د بچی د اوس د څو عمر دی؟ بچی مې اوس د 25 پوره 25 پوره دی. یو مبارک مبارک مبارک. نو موږ په زر واره مبارکي درکوو. الله د ایمان مبارکي د دستي د دواو دغه خوشحالي انشاءالله زما امید ده ګر مسلمانان به الله پاک جنتیان ولي د دې ماته دغه نه معلوم شي چې زموږ خلک په چا زیریږي او په چا خوشحاله کوي. مطلب ظالمان نه دي. نه ظالمان نه دي. موږ خلک چې دي ما په زراو ټلیفونونو مال راغلي، په زراو مبارکۍ مال راغلي، ما ته دونګه پیسې کور ته راغلي دي چې په دا 1500 په 1000 روپۍ به زه 2 لک روپۍ ما ته راجمع سوي دي. ماشاءالله دا د بچي دپاره دا ستا دپاره. نو ما دې سوچ کوي ما الله پاک دا زموږ خلکو ته دغه نه خو د خلکو کینن ډېر په در خوشحاله. بالکل جهنم نه ورکوي، دوزخ نه ورکوي، جنت دی د دې خلکو. ولې دا په چا زیریږي او په چا خوشحاله کوي. نو بس ما ګرو خلکو ته دا پیغام دی چې څوک اولاد نه لري هغه له د خلکو دعاوې وکړي او الله پاک ناامیده کږي نه ده نه ولې کومې معاملې چې په الله باندې دي هغه نه دي باندې د الله په خپل حکمت پکښي وار چا دې پر خپل ټیم ورکړي. ما د کلاس پیلوګانو زامن دي هغه اوس لکچراران زامن یې لکچراران. لیکن ته ګوره خدای پاک هغه ټیم و په دا ټیم کې به مال الله پاک خیر یشتوي. ستا عمر څو دی اوس؟ زما زوی به شر کوي. ما به انشاءالله د یو کم 50 کال شو 50 کاله عمر. ازه مبارک د ساده ګرد خانوزۍ د ګردي علاقې له طرفه زه خصوصي مبارکي درکوم. الله د ژوند خوشحالي نصیب. السلام علیکم ملګرو. دا زما نوی چینل دی د خانوزۍ بلوزۍ کاریزات پښین برشور او د شاوخوا علاقو د ګرد بلوچستان د ښایسته ښایسته ځایو او معلوماتي ویډیو لپاره دغه زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ بیوټیفول خانوزۍ او
اخري کې د دغه د کوم ګنټۍ سي د بیل آیکن دغه هم دباو کې نو به زما د ویډیو نوټیفیکیشن ته درځي. ډیره مننه. بیوټیفول خانوزي دغه سبسکرایب